نو دا قرآن پیشن گوئی وا پخپل وقت باندې اللہ پاک ترسره کړله او کافران پہ ملامت شو. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، دا اللہ پا امداد باندے مسلمانان خوشحال شو. الف لام میم، اللہ عالم دے پا مانا دے حروفو پا مراقبل. غلبت الروم فی ادنى الارض، مغلوب شو رومیان، شکست خورده شو رومیان، فی ادنى الارض، پا نزدیز مکہ کے، نزدیز مکہ اضرعات او بصرات ارمانده چکم علاقه را دا شام سرحدات و سرارا حجاز سر نزدیر حجاز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دیتا حجاز وی دی سر ادنا من قریب نزدیوا. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهم او دار رومیان من بعد غلبهم رصد شکست خللنا سيغلبون زرد چی دی بغالب شی دی لبا اللہ قوت ورکی دی بغالب شی کلا فی بضع سنین فیوسو کالکی. هرقل بادشاہ روم اگر خپل ختم شوی قوت اگر راجمع کر او بیا دا جنگ کولو اراده وکړه او بیا یو نظر اومنه وی که الله ما ته په ایران باندې په پارس باندې فتح راکړه نو د حبس نه پیاده بیت المقدس تا بدم و عبادت بکو پیاده بدم ده یو منت تو کلا. نو اللہ پاک ولا فتح ورکلا او دا فتح عند بدر دروز فتح را. للہ الامر، لله الامر من قبل ومن بعد، اختیار دا اللہ سرے لله الامر واک اختیار اللہ سرے من قبل ومن بعد مخهم او رستهم. اولی ایران غالب کو روم مغلوب کو رست دا دی عکسیو کو نو دا مخی و دا رست قوت چا سر رے دا دا اللہ سر رے. اس دا کل کامیابی دل کل دا یو کل دا بل دا دا دوی دا مقبولیت یا دا مردودیت علامہ ندا، دا دوی دا مقبولیت علامہ ندا، دا دوی دا مردودیت علامہ ندا. وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ وی دا روزی اشپے من ارو رو دنیا دا عرض منگوٹے دی کل دکو کل تش. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فدغ رزبانے يفرح المؤمنون مومنان خوشحالے دل بنصر اللہ دا اللہ پا امداد بانے. یو پا میدان بدر گٹلے لے بلقوا رومیانو ایران گٹلے لے دی خوشحالے دل بنصر اللہ دا اللہ پا امداد. ینصر من یشاء، اللہ امداد کی اغسیا سرا جدا اللہ کو خشی. وهو العزیز الرحیم، دا اللہ پاک زبردست دے اور رحم والا دے
وعد الله دا وعده دا الله دا رشتینی شوی دا وعده دا الله دا شوی دا لا يخلف الله وعده الله مخالفت نکی نخفل وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق لا يعلمون پویگنا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا يعلمون پویگنا غالب او مغلوب کے دو کے حکمت ندی دا اللہ قدرت ندی وہ اکثر خلق پدے باندے پویگنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دا دنیا خلق پویگی يعلمون پویگی ظاهرا من الحياة الدنيا وظاهر حال دا دنیا باندے وهم عن الآخرة هم غافلون او دوی دا آخرتنا نا خبر دی دا دنیا پا زندگی کے پا ظاہری سطح باندے دیر خپوئیگی تردیشے دا آرائش او دا زیبائش کارونا دا خوڑلسکلو کارونا دا اغسطلو کارونا پاگے کے دومرا ترقی کرے کہ دا ارچا نلوان دے دا دا دوی دا علم و دا تحقیق انتہا دا دنیا دا علم و دا آخرت پا علم کے صفر دا آخرت دا پارا حسننا کہ دا دنیا دا کار تا پوست کینو اریو کاکارے و کہ دا دن تا پوست کینو اریو کاکیرے دا دنیا پکار کے کاکا اور دا دین پکار کے کاکے نپوئی گی بیا نا اللہ وی دوی پوئی گی دا دنیا پکارونو باندے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دا دنیا پکار کی خپوئی گی پظاہرہ تجارت بسنگ کے مال بسنگ زیادے عقل بسنگ خرچے بسنگ زمینداری بسنگ کے پکم موسم کے بفصل کرے پکم کے بیرے بے تعمیرات بسنگ کے بنیادنا بسنگ کے بلڈنگ ڈانچہ سنگ جوڑا شوا رنگ روغن بے سنگ کے آٹومیٹک نظام بپتی ہوئی یخنی بھئی گرمی ہوئی نو دا عیش و دا عیشت سامان پائے کے دیر خپوئی گی دا یو سور و دا جندن پا دنیا کے لئے دا غیر پارا دیر کارونا و دنیا کو یو مسافر خانہ را نو مسافر پا مسافر خانہ کے سمر اچھی گی دو قمرکار والا پکار رضیاتینا او مستقل وطن کم دے حالتا با طول عمر اچھی گی غیر پارا دیر کار پکار دے لچی کم ویٹنگ روم دے دا غیر ڈیکوریشن دیر آلا او کم چی دا مستقل سیدو زیوی اگر که بلک هم نشتره بشپی پا کتیاروی او کم چی ویٹنگ روم ناغی که ارسشتره نو دنیا دے ویٹنگ روم دے انتظار گاہ دا دے لگے ارس برابر او دا دین پس چی مرگ راشی نو مرگ نا پس یا جنت تو یا دوزخ دے او دغه جنت او دا دوزخ بیا ہمیشہ دے نہ ختمے گی دا دنیا دا کار دا کول سا بد نوی دیر خدیش دے کا خو آخرت پک ما ایروا دنیا کارونا خزدہ کا جلد جوڑ کا راکٹ جوڑ کا دینا لگ نورم ورمخی شا جوڑ کا پکے اگر رکھے کریں پکے وہ لگوا خدا رکھے پجت کے خطلے اور پراکٹ کے روانے دزمک دا حدود نبار شلے
نو هلته ګورې خدای یادوه، یاد کا ځان یاد کا، خپل حقیقت یاد کا او خپل خدای یاد کا، نو آسمان ته خوخیږه. پر اپنے حقیقت کو دا خپل حقیقت چې دا نه بولو او الله کو نه بولو، بس ځان هم مه هېروه او خدای هم مه هېروه. خدای یاد کا او الله یاد کا. نو چې کله دې الله یاد کو د دنیا ډېره ترقي وکړه. بیا د دنیا دا ترقي دا د خوش قسمتي ده، ځکه تا ته په دې کې د دنیا ډېر کارونه د دین کارونه پې تا ته اسانېږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دوی پوهېږي په ظاهر حال ده دنیا د زندګۍ، وهم عن الآخرة او دوی د آخرت نه هم غافلون، هم دوی ناخبره دي. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا دوی فکر نه دی کړی په دې خپلو ځانونو کې؟ د انسان فکر نه دی کړی. اولم یتفکروا، آیا دوی سوچ او فکر نه کوي فی انفسهم، په دې خپلو ځانونو کې؟ د خپل ځان ته لږ فکر وکړه، د خپل جسم ته وګوره او خپل پیدایش ته وګوره. خپل حقیقت وپېژنه. ستا په دې بدن کې الله پاک بې شمېره قدرتونه ایښي دي، دې خپل ځان ته وګوره. یو تاجر و، ډېر لوی تاجر، او د جهازونو کمپني یې وه، جهازران کمپنۍ مالک و. د دنیا په لحاظ باندې مالدار ترین سړی و، خو په هغه باندې الله پاک د اعصابو بیماري راوستله، اعصاب، او د هغه د سترګو د برنې پرده، دا زیزمه او دا د پاسه پیدا چې کومه د غوښې پرده ده چې دا غړېږي او راښکته کېږي او پورته کېږي، دا سترغلي. نو دغه پرده دا د دې نه هغه حس الله وویسته چې دا موږ سترګې پټو او غړو، دا قوت ته الله وویسته نو بس سترګې پټې وې، کار یې پرېښوده. نو آخر کې به دا سترګې به په خپله راښکته شوې، پټې به شوې، غړېدې به نه. نو هغه بیا په دې بره پټۍ باندې د دې سترګې چې دا کومه پرده ده په دې د ټیپ ولګو او تندي پورې داسې اوچتې وتړلې، نو سترګې به غړېدلې وې، او که دغه ټیپ پې ترې لرې کړ نه به راپرېوتې. نو سترګې په خپل اختیار غړېدې نه. مالدار ترین انسان، جهازران کمپنۍ مالک، د دنیا مال او دولت ورسره دی، خو خپلې سترګې په خپل اختیار باندې غړولی نشي. وایي چا ترې تپوس کړی دی چې په زړه دې څه ارمان شته، څه خواهش لري، ځکه چې تا له خو د دنیا ډېر لوی دولت الله درکړی دی، نو څه ارمان په زړه لري؟ سار به ټیپ لګول او ماسخوتن چې به وده کېده نو ټیپ به یې د سترګو نه، پټۍ به یې د سترګو نه لرې کړله. وی سوچ یې وکړو چې څه مې ارمان دی. نو د سوچ نه پس وی داسې آه کوي، افسوس کوي
وی کاش یو ځل خپل سترګې په خپل اختیار باندې وغړو، په خپل اختیار خپل سترګې وغړو، بس دقه مې ارمان دی. اوس زمونږ دا سترګې روزانه په سوونو کراتې مخ کته پورته کوو، موږ پرې پوهېږو نه، خو موږ ته اختیار الله را کړی دا خپل سترګې ښکته پورته ښکته پورته ټوله ورځ چې خبرې اترې کوو په ځان پوهېږو نه، سترګې ښکته پورته کوو. دا سړی مالدار ترین دی، خو دی کاش چې یو ځل یې په خپل اختیار باندې ما سترګې وغړولې. داسې دی ټول بدن کې د خیال وکړه په خپل اختیار څومره لاس پیټ ودی که فالج راغی دا بې اختیاره شي لاس به ته اوچتی نه اوچتېږي. که الله در باندې ګوزن راوسته لاسونه به خوځې راخوځي، بې اختیاره به خوځي، شپې لاس بې اختیاره خوځي راخوځي. لږ ځان ته خیال وکړه. اولم یتفکروا فی انفسهم، آج دی سوچ او فکر نه دی کړی په دې خپل نفسونو کې ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، ندی پیدا کړی الله پاک اسمانونه او ځمکه او هغه څه چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دي الا بالحق، مگر په حق یې پیدا کړي دي، و اجل مسمى او یو مقرر وعدې پورې پیدا کړي دي، هغې مقرر وعدې پورې به وي چې وعده راغله نو بیا به نیست و نابود شي، قیامت به پرې راشي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، او بیشکا دیر زیاد د خلقونه وإن كثيرا من الناس، بیشکا دیر د خلقونه بلقاء ربهم په ملاقات د خپل پروردگار باندې لکافرون انکار کوونکي دي. اولم یسیروا فی الارض، آیا دوی سیر نه دی کړی ګرځېدلي نه دي په دې ځمکه کې، فینظروا پس دې نظر دې وکړي کیف کان عاقبة الذین، چې څرنګه شو انجام د هغې خلکو من قبلهم چې د دوی نه مخکې تېر شوي دي. کانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض، کانوا اشد منهم قوة، هغوی ډېر زیات قوت والو، وآثاروا الارض ځمکې آبادې کړې وې، وعمروها او په ځمکه کې بلډینګونه آبادې کړې وې، وآثاروا الارض ځمکې جوړې کړې وې، د کروندې لایقې کړې وې، وعمروها او آبادي پکې کړې وه. څومره اکثر مما عمروها، ډېر د هغې نه چې دوی آباد کړي، دې موجوده او به څه آباد کړي، دې نه مخکې ماهرینو ډېر څه آباد کړي دي. وجاءتهم رسلهم بالبينات، راغلیو هغوی ته پیغمبران د هغوی په واضح دلایل او نشاناتو باندې، فما کان الله لیظلمهم، پس نو الله چې په دوی یې ظلم کړی وي، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کوونکي وو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، بیا انجام شو د هغې خلکو، ثم كان عاقبة الذين، بیا شو انجام د هغې خلکو اساءوا چې بدي کړې وه، نو څه انجام یې شو السوء، بد انجام یې شو. پس ان کذبوا بآیات الله، په دې وجه چې دوی نسبت د دروغو کړو آیاتونو د الله ته، وکانوا بها یستهزئون، دوی د الله آیاتونو پورې ټوکې او مسخرې کړې وې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. صدق الله العظيم. سورة الروم یوشتما سپارہ یولسم نمبر آیات. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ پاک اول وار دا تمام مخلوق پیدا کری دی او دوباره به هم پیدا کری. دا مخلوقات پیدایش پا اول وار اللہ کری دی. هم دغه مخلوق چې فنا شو بیا پیدا کیږي بیا به څوک پیدا کی ثم یعیده هم دغه الله دې بیا پیدا کی. چې دوباره پیدا شي نو بیا به ورسره څه کوي ثم الیه ترجعون. بیا به دې الله ته تاسو واپس کولی شي. د حساب کتاب دپاره د الله په مخ کې به راوستل شي. اوس دا حساب کتاب دپاره الله ته مخامخ کېدل دا به کله یوم تقوم الساعة په کومه ورځ چې قیامت قایم شي نو دا خلک چې د قبرونو نه راوځي الله ته به پیش شي حساب کتاب به ورسره وشي. کم چې مؤمن دی نیک عمله صالحه دی هغه جنت ته لاړه او کم چې مجرم دی د ده بیا دقه ځای کې د خلاصي امید او توقع ختمه ده ځکه د ده لپاره هیڅ څوک سفارش کولو والا شته دی نه. د دې به همیشه دوزخ کې وي. ده چې په دنیا کې د چا عبادت کړې د الله نه غیر هغه به یې په کار را نه شي. البته که یو ګناهګار مسلمان وي د ګناه په وجه دوزخ ته لاړه نو دی به الله د دوزخ نه بیا را وباسي او دا چا چې د الله نه غیر د غیر الله عبادت کړې وي دی به چرې هم د دوزخ راوځي نه. وما هم بخارجین من النار. وی کفار بسوزی پا دوزخ کے تے خارج بنشی. عاصی مومن بش خارج فضل پہ بیا ہوگا. اللہ یبدأ الخلق اللہ پا اول وار پیدا کول کئی ثم یعیدو بیا دوبارہ پیدا کول ہم اللہ کئی
ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ پاک طرف تا ترجعون تاسو با واپس کولی شئ اللہ یبدأ الخلق فاول وار پیدا کول اللہ کئی ثم یعیدہ دوبارہ پیدا کول اللہ کئی ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ طرف تا ترجعون تاسو با واپس کولی شئ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَكَمَرَتْ باندے چا قیامت بقائم شی یبلس المجرمون مجرمان بنا امید شی مجرم پدق روز باندے نا امید بشی حیث توقع امید دخلاسی بینوی ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم نبيد كافر لپارا مجرمان لپارا بنوی من شركائهم نبی پاغی شریکانو کے شفعاء او صوت سفارشی ہے صوت بین سفارش لپارا نوی وكانوا بشركائهم كافرين بیادی بدن اخپل شریکانونا ند اخپل خدایانونا هم منکرشی پا دنیا کے والا دیر دیر عبادت کرے اور قیامت فرض باندے با کہ کل کافر پوشی کہ زمان دا خدایان خود پیشیم ندی دیکھو ماتا حیث پیدا را رسولی نشی بچے پوشو کہ خدایان میں دکار ندی ندغ دے کے دیر زور شور سرا جدید خدایان انکار کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمانگ لے پا اللہ قسمی جاگا زمانگ رب لے من پا دنیا کی شرک اڑو کرے ہم نلے کھڑے لے پا دنیا کی خود دروغ و قسم لے اخوارا و دا دنیا دروغ لے نا پا آخرت کی قسم والی خورے و دنیا کے لئے قسمون دا دروغ و خورل نغس پا قیامت کے دا دروغ و قسم کے ولی ما تا معلوم لے ولی نا ولم يكن لهم من شركائهم نبیدی دا پارا دا شریکانو دا دینا شفعاء سفارشیان وكانوا بشركائهم كافرين او دا کافران با دا دے اقبلو معبودانونا دا دے اقبلو شریکانونا انکار کون کشی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَكَمَ رَزْبان دے کہ قیامت قائم شی يَوْمَئِذٍ پدغ رزبان دے يَتَفَرَّقُونَ دا خلق با یوم السرا جدا جدا بشی نیکان بجدا شی بدان بجدا شی وامتازوا اليوم ایها المجرمون ہے مجرمانو ندی نیکانو خلقو نجدا شی وامتازوا اليوم نن رضی جدا شی نو نیکان بجدا شی بدان بجدا شی او بیا دا نیکانو گروپ بندی بند کی گی دا بدانو مزان دا گروپ بندی بکی گی پا بدانو کم قسمو لدی جوارگر پکیزان لدی اغلب پکیزان لدی شرابیان پکیزان لدی قاتلان پکیزان لدی دروغجن پکیزان لدی غیبتیان پکیزان لدی زناکار پکیزان لدی دا ارچازان نزان لگروپونا اور نیکانو کم بیا مختلف ڈلی زکاة والا جدا منز والا جدا روجے والا جدا حج والا جدا صدقات والا جدا جہاد والا جدا امر بالمعروف والا جدا نہی عن المنکر والا جدا دا اعمال پا اعتبار ڈلی بجوڑی شی جدا جدا ڈلی نو بعض بندہ بدا دیرو ڈلو ممبر وی بعض لیوی ڈلے ممبر وی
لکه د نیکانو خلکو مختلفې ډلې دي خو په هره ډله کې ابوبکر صدیق شامل دی. که صدقاتو والا کې ګورې ابوبکر صدیق اول نمبر، که روجې والا کې ګورې هغې کې هم شته، زکات والا کې ګورې هغې کې هم شته، د چا تپوس پوښتنې والا ګورې هغې کې هم شته. وایي د جنت د هرې دروازې نه به ورته هوا کېږي ابوبکر په ما وازه نیک اعمال یې مختلف کړي دي نو په مختلفو ډلو کې شامل دی. د هرې کمیټې ممبر دی، د نیکۍ د هرې کمیټې ممبر، او د نیکۍ د هرې کمیټې ممبر ښه دی، خو د بدۍ د هغې د ممبر یې نه د خدای مسلمانان بچ کړي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فكم رزبان چې قیامت به قائم شي يومئذ يتفرقون، نو په دغې ورځ باندې دا خلک به ډلې ډلې شي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، پس هر چې هغه خلک دي چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی فهم فی روضة یحبرون، دوی به د جنت په باغچو کې یحبرون خوشحاله وي، د دوی به قسم قسم اکرام کېږي، قدر عزت به یې کېږي، د خوند او د مزې ښکلې ښکلې څیزونه به ورته مخکې کېږي. یحبرون د دوی به د خوشحالۍ انتظام کېږي. یحبرون معنا سرور او خوشحالي، په دې کې هر قسمه سرور او خوشحالي داخله ده چې د جنت نعمتونه دي ټول د دوی لپاره د دې جنتیانو د خوشحالۍ لپاره دي. الله فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، فلا تعلم نفس هیڅ یو نفس ته پته نه لګېږي په دې دنیا کې چاته پته نه لګېږي ما اخفي له چې دې نیک بنده لپاره څه شی پټ کړی شوی دی من قرة اعین د سترګو د یخوالي نه، په کم څیز باندې سترګې یخې شي زړه باندې پرې خوشحالېږي هغه کم کم نعمتونه دي. لا عین رأت سترګو لیدلې نه دي، ولا اذن سمعت غوږونو اورېدلې نه دي، ولا خطر على قلب بشر او د یو انسان په زړه کې او په خیال خاطر کې راغلي هم نه دي چې کم کم نعمتونه وایي. نو داسې بې شمېره نعمتونه د جنت والو دپاره تیار دي، الله دې پکې زموږ نصیب وکړي. فهم فی روضة یحبرون، پس دوی به د جنت په دې باغچو کې یحبرون خوشحاله به وي. او جنتیان په دې باندې د الله پاک حمد و ثنا به وایي. واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، او هر چې هغه خلک دي چې کفر یې کړی دی وکذبوا بآیاتنا او زموږ آیاتونو ته نسبت د دروغو کړی دی، آیاتونو ته دروغجن ویلي دي، ولقاء الآخرة او د آخرت ملاقات ته نسبت د دروغو کړی دی چې آخرت کې ملاقات نشته. فاولئک فی العذاب محضرون، پس دی به په عذاب کې حاضر کړی شوي وي، گرفتار به په عذاب کې. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله دا سبحان لفظ مصدر دی، سبح الله سبحانا پاکی بیان کے اللہ پاک لرا پاکی بیانولو سرا. کم وقت کے حین تمسون وحین تصبحون، فکم وقت کے تاسو
په وخت د ماښام کې داخل شوې او په کوم وخت کې چې د سحر په ټیم کې داخل شولې نو دغه وخت کې الله له حمد و ثنا وایه الله یادوه په ژبه باندې الله یادوه په زړه باندې الله یادوه او په اندامونو باندې هم الله یادوه دا په ژبه الله الله ویل په دې خو هر څوک پوهېږي چې دا بنده ذکر کوي خو دا په زړه کې دننه چې بنده الله یادوي نو په دې الله او دا بنده پوهېږي بل څوک پرې نه پوهېږي نو زړه د الله په عشق کې عادت کا د الله په محبت کې عادت کا نو کار به د دنیا کې لاس به دې لګوي د دنیا په کارونو کې او زړه به دې د الله سره وی دست بکار دل بیار دست بکار لاس دې د دنیا په کار کې او دل بیار زړه دې د الله سره دی اوس د دنیا خلک تا ته ګوري وي ته خو د دنیا کار کې خو ته لګیا یې الله سره نو په دې نور خلک نه پوهېږي وی میانې عاشق و معشوق رنگریز کراما کاتبین را هم خبر نیست د عاشق او د معشوق په منځ کې راز دی څوک پرې پوهېږي نه الله پوهېږي او دا بنده پوهېږي کرامن کاتبین د منځ د حاله هېڅ خبر نه شي عاشق و معشوق خبرې وکړې په مسکا سره یو بل ته مسکي شو بس خبرې وشولې کرامن کاتبین هم ته خبر نه شو نو په مانځه کې دا درې واړه قسمه یاد شته په مانځه کې په ژبه لګیا یې ذکر کې په زړه کې لګیا یې د عبادت طرف ته توجه ده او ظاهري اندامونه رکوع سجده قیدا وغیره په دې کې لګیا دي نو د مانځه په اوقاتو کې مسلمان په ذکر کې لګیا دی په ژبه هم په زړه هم په اندامونو هم حين تمسون وحين تصبحون چې د ماښام په وخت کې داخل شي او که د سبا په وخت کې داخل شي حين تمسون دې کې د ماسپښین ټیم د مازدیګر ټیم ماښام ماسخوتن ټیم هم راځي او وخت د سحر کې د سحر مونځ پکې راغی د سحر او ماښام یا په ماښام کې ماښام ماسخوتن او د ورځې وروستی حصه ماسپښین مازدیګر په دې اوقاتو کې د الله خصوصي رحمتونه د الله خصوصي قدرتونه ښکاره کېږي په دې پنځه وخته مانځه واخه خصوصي رحمتونه او قدرتونه ښکاره کېږي ګوره په دې کائنات کې د انور ډېر تیز رڼا والا دی د سپومې او د ستورو په نسبت باندې د انور رڼا او د انور تو زیات دی او د دې انور نه بالواسطه یا بلا واسطه د مخلوق ته فایده رسېږي هر یو شي ته د انور رڼا د انور تو رسېږي فایده ترې اخلي دغه وجه ده چې د انور عبادت ګزار د انور د ډېرې فایدې ته ګوري وي دا خدای دی د انور عبادت ګزار وي دا خدای دی د ابراهیم علیه السلام قوم چې هغه بت پرست و بت فروش او بت پرست
ابراهیم علیہ السلام هغوی ته وایي هذا ربي هذا اکبر، ستاسو په خیال باندې دا زما رب دی، دا انور دا زما رب دی، ستاسو په خیال هذا اکبر دا خو لوی دی. خو د انور ته چې خیال وکړي نو د انور عاجزي د مخلوق ته ښکاره کېږي. په دې پنځه وخته وخت کې ګوره د سهارې د انور شعاګانې نشته، دا خدای دی په ده خو دغه فنا راغلی نشته دی، غایب دی. نو بیا چې انور راوخته نو مدم دی، پکې زور نشته، رڼا کې زور نشته، تو پکې نشته، تو کې زور نشته. نو دا داسې کمزوری خدای وي چې انور سیده وایي نو نه رڼا تیزه ده او نه توس تیز دی، دواړو کې ضعف دی، رڼا کې ضعف کمزوري والی او تو کې کمزوري. نو بیا دا دنیا منځ ته راغې په جوش او په خروش کې او ټولې دنیا ته ښه تیزه رڼا ورکړه او ښه ډېر توی ورکړه. چې ماسپښین زواله شو د کمزورۍ پرې راغی. لکه انسان چې 40 سال پورې ښه په ترقی شي خو د 40 نه اخوا ورو ورو کمزوري پرې راشي، بیا د ګرځېدو نه امسا ته لاس کړي، په امسا ګرځي. نو د ماسپښین نه وروستو په د انور زوال راغی، کمزوري پرې راغله. نو دا څنګه خدای دی؟ دی خو سارې په کمزورۍ شروع شو. نو مازدیګر کې انور چې ورته ګوره نه زیړ تېر شو، هغه سیدې شعاګانې ختمې شوې، اوس ورته ګوره نه نیغ نیغ ګوره، سترګې هم دله نه برېښوي، هغه زور هغه قوت هغه ختم شو، کمزوري پرې راغله. چې ماښام شو نو سر یې وخوړه پټ شو. نو دا څنګه خدای دی؟ دا خو لاړه د نظره پټ شو او ماښام شعاګانې ښکارېدې، ماسخوتن هغه شعا هم ورپسې لاړه ختمه شوه. نو د شپې توره تیاره ده، هغه نور څه شو چې خدای و. د ابراهیم علیه السلام په دې باندې دلیل ونیوه او دې قوم ته یې ویل وی ما خو تاسو ته وی چې هذا ربي هذا اکبر، دا مې ستاسو په خیال وي، زما رب نه دی. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. زه الله ته متوجه یم، وله الحمد في السماوات والارض. نو نور یو عاجز مخلوق دی، یو نوکر دی او د آقا او د مولا په اشاره چلیږي، د الله په اشاره، د الله په حکم چلیږي. همدا نور دی چې د مشرق راخیږي مغرب ته ځي، یو وخت به راشي الله ورته واپس شه. نو د ده خپل اختیار نشته چې دی به نه واپس کېږي، دی به د مغرب نه راوخېږي او د دنیا منځ ته به راورسېږي. علامات قیامت دي. نور به ماښام پرېوځي، شپه به شي. نو دا شپه به دومره اوږده شي چې ټول خلک په خوب، په عبادت، په خوراک څښاک، په هر څه به ستړي شي او شپه خلاصېږي نه. اوږده شپه ده. ځای په ځای خلک راجمع کېږي، میټینګونه کوي، مشورې کوي. او ناګانه د مغرب د طرف انور را وخته او مشرق طرف ته روان دی او د دنیا منځ ته راورسېده. دې نه پس بیا د چا توبه قبلېږي نه. که چا ایمان نه دی راوړی اوس یې ایمان قبلېږي نه، د توبې دروازه بند شوله. وایي دا شپه دومره ډېره اوږده ولې شوله؟ په دې کې د الله پاک حکمت دی. وایي اوس هم که څوک توبه وباسي، راشه بنده توبه وباسه، دا نن شپه اوږده ده او دې اوږدوالي نه یې فایده واله. پوه شه چې آخرت شروع کېږي، قیامت دی، د قیامت علامې دي. اوس توبه وباسه. نو که په دغه شپه چا توبه وویسته الله دې معاف کړي، ایمان یې راوړه الله دې وبخي. خو چې نور د قبلې نه راوخته بیا توبه قبلېږي نه. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هر چې هغه خلک دي چې کفر یې کړی دی
وكذبوا بآياتنا او زمن آیاتونو ته نسبت د دروغ کړی دی ولقاء الآخرة او زمن ملاقات ته نسبت د دروغ کړی دی قیامت کې ملاوېدل نن انکار یې کړی دی ولقاء الآخرة او د ملاوېدو د آخرت د کور نه انکار کړی دی فاولئک فی العذاب محضرون پس دا کسان فعذاب کی با گرفتار بھی ولقاء الآخرت دا آخرت کو دا آخر ملاویدن دا جنت نے انکار کرے بھی فاولائک فی العذاب محضرون پس دا کسان با عذاب کے گرفتار بھی فسبحان اللہ حین تمسونا پس پاکی بیان کے اللہ لرا فسبحوا اللہ سبحانا پس پاکی بیان کے اللہ لرا حین تمسونا فکم وقت تاسو ماقام کے داخل شے وحین تصبحون اور فکم وقت تاسو فصبا کے داخل شے صبا دے گا یعنی ہر وقت اللہ یاد ہوئے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دے اللہ پاک لرا حمد ثنا دا فی السماوات اسمانونو کے والارض او پزمکہ کے وعشیا وحین تظہرون وعشیا او پا ماقام کے ماقام ماسوکن وحین تظہرون او پا وقت ماسفحین کے ہم اللہ دا حمد ثنا وایا یخرج الحی من المیت اللہ روباشی جمدی لرا من المیت دملنا ويخرج الميت من الحي روباشی مرلر من الحي دجمدنا يخرج الحي جمدی پیدا کئی مومن پیدا کئی اللہ من المیت دا کافرنا مومن جمدی او کافر مرلے دا کافر میں یخل بند پیدا شی ويخرج الميت من الحي روباتی کافر من الحي دا یو نیک بزرگنا نیک بزرگی یو کافر تے پیدا شو دا نوح علیہ السلام نا کنعان کافر پیدا شو نا آذر نا ابراہیم علیہ السلام پیدا شو يخرج الحي من الميت جلدی بچی روباتی نا اگونا چرگی دیو کمارغان دی اگے مڑی دی داغین جمدی بچی راو وطن ویخرج المیت من الحی او دا جمدو حیواناتنا مر روباشی ویحی الارض بعد موتها اللہ جمدی کئی زمکی لرا بعد موتها رسط دا مرگ دینا زمکا اٹکڑا سرا دا شنکے پہ درکن لگی باران رحمت پر آگے داغی نفس شنشلا جنبے شلا وکذالک تخرجون ہم دارنگی بتاسوہم دے قبر نرائس پیشے دامڑی دانے کے پدے ازمکہ چی پرتیلی چاہتا فتن نلگی گی چی دے دے کے دانا را خدا باران نفس زرغو نشی چاہتا پتہ نہ لگی گی کہ دے ازمکہ کی مڑے پروت تے تو قیامت کی بدا دے ازمکہ نہ مڑے جندے رو گی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ہم دارنگے تاسبہم ندے قبرون نہ جندی راو دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. سورة الروم یویشتما سپارہ یویشتم آیات. شلم نمبر آیات. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ پاک دا عظیم قدرتنو مالک دے. حضرت آدم علیہ السلام کے دے تمام انسانانو بابا دے. اللہ پاک دا خور نہ پیدا کرے. دا دے ازمک دا مخنا شپیتا قسم خورا اللہ پاک را جمع کرلا او دا اغی شپیتا قسم خورنا خطا تیار شلا او قد آدم 90 فٹ تیار شو. دا آدم علیہ السلام قد 90 فٹ اوچتوالے لی. لسنیم فٹا دا سینے پلنوالے لی. وادی نعمان عرفات میدان سره یو ځای دی. په دقه میدان کې الله پاک د آدم علیه السلام بدن جوړ کړ. نور هوا دا پې ولګېدل او بدن اوچ کړس شو. داسې پوخ شو لکه چې کولال پجه کې لوښې پوخ کې ټینګړی ورکې کړنګارې کوي وکړنګېده. دینا پسې پکې روح واچو، علم یې ورکړ، فرشتو ورته سجده وکړله او د هغې نه پسې جنت ته ور داخل کړ. نو په جنت کې د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام تیر کړي دي چې دا د آخرت نیمه ورځ ده. په دې جنت کې الله پاک هر قسمه نعمتونه پیدا کړي او د آدم علیه السلام لپاره پکې هم جنس رفیق حیات نه وه. نور هر څه او هم جنس پکې نه و. الله پاک په آدم علیه السلام باندې پرکاري راوستله، خوب غوندې راغی او د هغې نه پس دا ګسه پختۍ دی ترېنه کټ کړله او د هغې نه یې وله حوا بیبي جوړه کړله. ډېره ښایسته مزېداره حسنداره بیبي الله پاک تیاره کړله. آدم علیه السلام چې سترګې وغړولې چې ویې کتل ښایسته بیبي وه. بیا دې نه پس وله الله پاک نکاح وتړله او په مهر کې زمونږ په پیغمبر علیه السلام باندې درود مبارک ویل دی وله مهر مقرر کړ، نکاح وشوله.
بیا دواړو ته یې ویل چې د جنت دا تمام نعمتونه چې کوم ځای خورئ څنګه یې خورئ هر وخت یې خورئ اجازت دی ولا تقربا هذه الشجره دې خاص ونې ته مه نږدې کېږئ یوه ونه او بس هغې نه یې منې کړل د شیطان په لمسون د هغې ونې خوراک وشو او د هغې نه پس الله پاک دنیا ته آدم علیه السلام او حوا بیبي را ولېږل نو چې دنیا ته رالل اوس په دنیا کې د آدم علیه السلام بچي پیدا کېدل شروع شو په جنت کې بچي نه پیدا کېدل جنت ځای د توالد تناسل نه و د غنم دانه بابا ورته بانه شوه غنم دانه هسې مشهوره ده نور په قرآن حدیث کې غنم دانه نه ده راغلې خو مشهوره شوې ده اسرائیلي روایاتو نه دا خبره معلومیږي وی جنت ځای د توالد تناسل نو د بچو د پیدا کېدو ځای نه و بیا چې بهر دنیا ته راغې نو په بهر دنیا کې الله پاک بچي ورکړل آدم علیه السلام خپل بچي 40,000 په خپلو سترګو لیدلي دي دی زامن نوسي کړوسي کودي ټیکري پردي ټول بچي د آدم علیه السلام دي دی ولیدل 40,000 نو بیا د دنیا نه رخصت شو اللہ پر قدرت پر آیات کے خیر ومن آیاته ان خلقکم من تراب بعد دا قدرت دا نشانات دا اللہ نا ومن آیاته بعد دا اللہ دا قدرت دا نشانات نداری ان خلقکم چتا سے پیدا کے استاس بابا پیدا کو من تراب لخورنا ثم اذا انتم بشر تنتشرون ثم اذا انتم بشر بیاتاسو بشر یہ بیاتاسو انسانان یہ تنتشرون چی پدیزمکا چی خوریگے خوارشو لے پزمکا چی گیر چا پیرا دنیا در ندکا شوا ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا دا اوس بل قدرت د الله خی ومن آیاته بعد د نشانات د قدرت د الله نه دا خبر ده ان خلق لكم چې الله پیدا کړ تاسو لپاره من انفسكم تاسو د نفسونو نه پیدا کړل ازواجن جوړې بیبیانې درله پیدا کړلې الله تاسو لپاره بیبي پیدا کړله نو هغه څه بل څه شی نه دی بل جنس نه دی هم د انسانیت یو جز دی مور پلار خوراک کوي یو خوراک دی وخوړی شي او دا غیر دو قسمه انسانان بیا پیدا کیږي مذکر مؤنث زامن لوڼه او بیا په هغې کې د الله د قدرت هغه فرق دی چې ښکاره کیږي یو جوړه انسانان او د هغوی نه الله پاک نارینه او زنانه پیدا کوي نو دې نه عبرت واخله چې دا پیدا کول او دا فرق دا د الله اختیار کیږي الله انسان پیدا کړ د څه نه پیدا کړ عناصر اربعه څلور عنصر لري عناصر اربعه اور اوبه خور هوا نو اور دې کې حرکت شته اور کې حرکت لمبه کته پورته کیږي اوبو کې حرکت شته
سیندونه روان دي جاري دي هوا کې حرکت شته یو خوا بل خوا دي خو په خاوره کې حرکت نشته خاوره چې په کوم ځای پرته ده هملته ده نو اور اوبه خاوره هوا څلور څیزونه دي په دې څلورو کې انتخاب د خاورې کړی دی چې دا بې حسه بې حرکته ده نو د دې نه انسان جوړ کړ او همدغه وجه ده چې ابلیس ګمراه شو وی دغه کوم صفت دی خو د خاورې پیدا دی خاوره کې حرکت نشته هیڅ پیدا پکې نشته رڼا پکې نشته څو پکې نشته اوبو کې یخوالی شته هوا کې یخوالی شته اور کې ګرموالی شته نو دې خاوره کې څه دي چې د دې نه دې راته انسان جوړ کړو ما ته یې چې سجدم ورته وکړه نو په دې کې غرور او تکبر راغی نو آدم علیه السلام د خاورې پیدا شو او دې د تمامو انسانانو اصل دی لکه چې تمام انسانان د خاورې پیدا دي او بیا عام انسانان چې اوس پیدا کېږي نو دا د نطفې نه پیدا کېږي او نطفه د دې ځمکې نه خوراکونه راجمع شي د انسانانو په بدن کې هغه نطفه جوړ شي هغې نه بیا نوی انسان جوړېږي خو د نطفې نه چې پیدا کېږي نو د کوم دی چې د یو انسان قبر الله مقرر کړی دی د هغه ځای خاوره بیا هم پکې شریکه ده چې کوم انسان پیدا کېږي نو د هغه د قبر د ځای نه لږه خاوره فرشته راوالي او رحم کې نطفې سره یې ګډه کړي بیا انسان جوړ شي بیا د دې انسان نارینه او زنانه د دوی نه نوې بچي پیدا کېږي نو د هلک او د جینۍ په ظاهر شکل څه دوه خپې دوه لاسه دوه سترګې دوه غوږونه یو پوزه دا اندامونه خو په شمار کې برابر دي خو چې ورته ګوري نو خامخا فرق پکې دی د هلک مخ یو شان د جینۍ بل شان د هلک تګ یو شان د جینۍ تګ بل شان د هلک خبرې یو شان د جینۍ خبرې بل شان حرکات سکنات په دې ټولو کې فرق وي او دا فرق الله دې له پیدا کړ لتسکنو الیها چې تاسو د خپلو بیبیانو سره سکون حاصل شي د نارینه چې څومره ضروریات دي او د زنانه سره تعلق دی نو په هغې کې چې سوچ فکر کې نو خلاصه او نچوړ یې دا دی چې د زړه سکون به پکې وي راحت به پکې وي اطمینان به پکې وي نو دا کور کور دی کني دا کور ګور دی دا بیا دوزخ دی نو په دې یو لفظ کې کور الله راوسته لتسکنو الیها سړیا چې ته د خپلې بیبي سره سکون حاصل کړي نو د زندګۍ مقصد د انساني د نارینه او د زنانه د یو ځای کېدو مقصد چې د هغه سکون دی معلومیږي ازدواجي زندگی د نارینه او زنانه خپل منځ کې چې کومه زندگی ده د دې د تمام کاروبار خلاصه سکون او راحت القلب په کوم کور کې چې راحت د زړه وي سکون پکې وي نو دغه کور په خپل مقصد کې کامیاب او چې د زړه سکون پکې نه نو دغه ازدواجي تعلق ناکام او نامراد او دا ضروري ده چې د نارینه او د زنانه ملاپ یو بل سره یو ځای کېدل دا په نکاح شرعي باندې وي نو دا سکون به پکې وي او چې نکاح شرعي پکې نه نو دغه سکون به اډوي نه نو زنانه د نارینه د سکون دپاره الله پاک پیدا کړې وه زنانه د سکون لپاره او سړي ته هم
پیدا شته، زنانه تم پیدا ده او نارینه تم پیدا ده. روحانی هم روحانی پیدا هم پکې ده او جسمانی پیدا پکې هم ده. ګوره نکاح دې وکړله نو زنانه ستا کور ته راغله، عمده زنانه ده، تا له پخلی کوي. که تا واده نه و کړی نو تا له به بل چا پخلی مفت کړی و، څونه تنخواه به دې ورکوله چې تا له سهار ډیوټۍ له ځې چای پخه شي، ډوډۍ پخه شي، واپس راشي چې تا ته تیار خوراک پروت وي، ماښام ماسپښین خوراک کې چې تا ته تیار خوراک پروت وي، په څونه تنخواه به ته یو سړی ځان له نوکر کې چې تا له د خوراک انتظام وکړي. دا خپله تنخواه کمه نو ته بل له څه تنخواه ورکړي. نو چې د واده کړی دی نو چرې دی ښځې تا نه تنخواه نه ده غوښتې او دا تا له پخلی کوي، دا دی باورچي دی. جامې دې خیرنې شي او ته ډیوټۍ له ځې، ته به دا جامې په خپله وینځې چې واده دې نه دی کړی، ستا جامې به څوک وینځي؟ چا به یې وینځي؟ څو پیسې به ورکې؟ استري به کې، وینځل به کې، صابون وغیره. ته خیرنې جامې وباسې، نو ته مخکې خبر نه شوې، دا چا وکړلې؟ نو دا کور والا ستا، دا ستا دوبي دی، مخکې دې باورچي دی، اوس دې دوبي دی، جامې درله پاکوي. ته په خپله ډیوټۍ پسې وځې او دا کور چې دا خیرن خیشن دی دې کې جارو درله چا والې ده؟ په څونه تنخواه به دې جاروکش راوسته؟ نو دا ستا جاروکش دی، خاکروب دی، ځای درله جارو کوي. بچي دې پیدا شو نو ستا د بچو خدمت کوي، ستا د مال حفاظت کوي، نو څوکیدار نه څوکیدار دی او د اشنا نه دی اشنا دی، ګپ شپ هم ورسره نه کوي. نو دا دونه بې شمېره کارونه دا د برکت د نکاح دی. په یو نکاح کې دا دومره خبره راغلې او که نې ځان له ځان نه نوکران چې څو نوکران به دې نیول. چې کوم بنده طاقت د نکاح لري نو دې دې نکاح وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله بنده نکاح وکړه نو د خپل نیم دین مکمل کړ او باقي نیم دین کې دې د الله نه ویریږي. نیم دین کامل شو، په واده نیم دین کامل شو او د باقي لپاره د الله نه ویریږي. حدیث مبارک کې راځي چې الله پاک د نارینه او زنانه ته وګوري. کم وخت کې چې سړی خپلې بیبي ته او دا بیبي د خپل خاوند ته وګوري نو الله دې دواړو ته د رحمت په نظر وګوري. سړی خپلې ښځې ته وګوري او دا خپله ښځه د خپل خاوند ته وګوري نو الله ورته د رحمت نظر کوي. نو چې دوی یو بل ته په مینه وګوري نو په دې باندې الله ورته نظر رحمت کوي. واده کړی سړی چې دوه رکعته نفل وکړي نو د بې واده سړي د دوه اتیا رکعتونو نه د دې واده کړي دوه رکعته غوره دي. او بل حدیث کې د اویا رکعتو نه غوره دي. د دواړو حدیثونو تطبیق داسې دی چې دا یو سړی د دې خپل بیبي ضروري حق ادا کوي او د هغې نه علاوه هم ورسره احسان کوي نو د ده دوه رکعته د بې واده خلکو د دوه اتیا رکعتونو نه افضل.
او دا یو بنده صرف ضروري حق ادا کوي نور احسان نه کوي نو د ده 2 رکاته د بې واده او یا رکاتو نه افضل. حدیث مبارک کې راغلی دی مومن تقوادار بهترین چیز د پیدې د ده لپاره دینداره بیبي ده چې کله خاوند دې ته یو حکم وکړي خو چې دا حکم خلاف شرع نه وي نو دا د خاوند تابعداري کوي. د بهترینې بیبي صفت دا دی چې خاوند ورته حکم وکړي او دا د هغه تابعداري وکړي خبره ومني. چې خاوند ورته وګوري نو د خاوند زړه خوشحاله شي او که د خاوند په یو کار باندې قسم وخوړه او د هغې پوره کولو تعلق د دې ښځې سره نو دی په قسم کې بری کړي یعنې هغه کار وکړي نو سړی قسم یې مات نه شو خالص نه شو. او که خاوند چېرته لاړ شي نو په کور وغیره کې پاتې شیزونه او د دې ښځې خپل ځان دا د خاوند امانت دی نو دا ښځه پکې خیرخواهي غواړي خیانت پکې نه کوي. نو دا د دینداري بیبي ښکلي صفتونه دي. یو تقواداره هوښیاره زنانه په هغې کې کوم صفتونه پکار دي چې د هغې کور جنت شي. په یو دینداره تقواداره هوښیاره بیبي کې کوم صفتونه پکار دي؟ یو صفت پکې دا دی چې دا ښځه به ځان ښځه وګڼي. دا ښځه دا به ځان ښځه ګڼي نو د دې کور به جنت وي. نمبر 2 هر کار به په بهترین طریقه باندې کوي. د کار نه به ځان خلاصوي نه بهترین طریقه باندې به کار کوي. او دا ښځه چې د خاوند نه کمې مطالبې کوي نو د جایز چیزونو مطالبه دی کوي. د ناجایز او د خاوند د وس نه بهر چیزونه دا به نه غواړي. او څلورم دا ښځه به غفلت والا نه وي. غفلت والا نه بیداره به وي. داسې نه چې سړی سهار لمانځله لاړ ناوخته پورې جومات کې ناست و او زړه کې یې راغلی چې بس د ډیوټۍ ټایم دی بس تیار یو پیاله چای به وڅښم او روانېږم به ځم به چې ورشي نو هغه دمدمه غریبه اوده پرته ده دا نه ده پاڅېدلې پاسه که نه چای ورږه که نه سترګې مږي رامږي نو پواړه لا اوسه پورې پرته وه نو سړی بېچاره زه دفتر کې به وڅښمه نو اوس که د دې چای ته پاتې کېږي نو د ډیوټۍ ټایم ته نه لاړه نو غافله دې نه وي. دا ښځه به د سړي نه مخکې د سهاري لمونځ کوي. سړي به ښه په رڼا کې لمونځ کوي او ښځې به په تیاره کې د سهاري لمونځ کوي نو غافله دې نه وي. نمبر 5 صفت دا دی چې دا دې پاک دامنه وي پواړه دې نه وي. د په تنورو ډوډۍ پخوي قلفي ورسره دی او پیړې او په تنور ډوډۍ ولګولې او بس بیا تنور باندې هماغه قلفي هلته په ځای پرېښود او ډوډۍ ترې نه هغې ته خو اوږې ونه روې
قلفي ته حاجت نو ماښام به بیا پکارېږي غرمې ډوډۍ پخ کړې وي نو ماښام پورې په تنور باندې قلفي پروت دی چې ماښام وره دننه پکې ښه ډېر مچان مړه شوي چې کوم په ګوتو رارسي شو هغې راواغېشله نور کې نور ور ګډ کړه خمبیره تیاره وه نو داسې پواړه دې نه وي پیژنم پواړه ښځه ډېره خمبیره ساتي لاس پرې نه راکاږي د قلفي غاړه ګنده ساتي نو داسې پواړه دې نه وي کټوه یې پخه کړه وړو زګولې څه ورکړه سر یې پرې نه دی ښې دی کې پیشو راله هغې هم پکې خوله وواله نو شپې راغې نو هغه هم پکې خوله وواله نو دې هم پکې خوله وواله نو د سپو د پیشوګانو د ډېر څه فرق دی نو پاکدامنه دې وي صفایي دې پکې وي او بل صفت یې دا پکار دی چې خبره کوي نو خاوند سره یا د کور بندیانو سره په طریقه خبره دې کوي داسې ژبه دې نه استعمالوي چې لکه د لور تېره وي او داسې یو نیم ګز اوږده وي د ملا نه هم راتوشي ماتې ته یې بیا هم خوځوي راخوځوي نو په ښکلې طریقه دې خبره کوي او بل صفت یې دا دی چې صرف د خپل خاوند سره به محبت کوي نورو سړو سره به محبت نه صرف د خپل خاوند سره لیور پردی دی لیور سره به مینه نه کوي د تره زوی د ترور زوی د ماما زوی د دې ورسره نکاح کېږي سطر دې ته کوي ګپ شپ او خندا خوندي دې ورسره نه کوي خندا خوندي او ګپ شپ د خپل خاوند سره دې ولګوي نو دا دې د زړه مینه د خپل خاوند سره کوي بل چا سره نه او د مال محبت دې نه کوي چې خاوند تنخوادار وي نو خوښ دی او چې خاوند تنخواه کټ شوله اوس ورته سړو په نظر نه ګوري نو د مال محبت دې پکې نه وي او د خاوند خبره په توجه سره دې اوري چې خاوند خبره کوي نو دا دې ورته توجه وکړي دا نه چې خاوند خبره کوي نو دا وړو سره لګیا ده او ورته یې واورېدې وایي خیال مې نو څه دې وویې بیا ورته وایي مېلمه دی او مېلمه له څه چې وکړه ډوډۍ وکړه وایي کور څه نشته تا څه راوړي نه دي نو هر څه کور شته خو بس به سترګې روانه وي جاړې کړلې خوله یې ورته روانه کړله نو اوس هغه مېلمه په خیال وکړي که نه دې سره پوه شي که څه وایي خو شرمېږي بار مېلمه دی هر څه کور کې بې شمېره خو خوله داسې استعمال شوله چې سړي له دماغ دومره حد ته ورسو چې هغه مېلمه سره مو سمه خبره نشي کولی نو خبره په نرمۍ او د خاوند خبرې ته توجه کوي کور جوړ دی او کني روان دی او خاوند پورې هر وخت دی لکه د ماشومانو چې مړه کېږي دی نه بعضې ماشومه د چې ما په غېږ که ما په اوږه که او که جومات ته ځې نو هم به مې بولې او که بازار ته ځې نو هم به زه سره یم نو داسې لکه د ماشوم دی خاوند پورې چې مړه کېږي نه او یو خبره کې کلکېږي دی نه چې خاوند یو خبره وکړله او دوی نه که نه داسې نه که نه داسې نو دا نه که نه دې پرېږدي چې خاوند خبره وکړه بس تا دا خبره سمه ده که د دې ښځې خبره سمه هم ده نو دا دې پرېږده او ستا خبره سمه ده دې وخت کې پرېږده بل وخت کې بیا مزاج ښي بیا وکړه خبره که نه فضل خبرو نه دی ځان بچ کوي او که دې له الله کوم حسن ورکړی دی د هغه حسن د حفاظت وکړي ځان دې بدرنګ خاوند ته نه ښیي خوش رنګ دې ورته ښیي او که خاوند نه چاته څه غلطي شي نه دی ورته بار نه یادوي سړیه تم سړی دا دې وخت کې داسې کار شوی نو پیغور دی ورته نه کوي او سړي ته چې کوم کار ښیي چې دا رانه وکړه هغه دې د هغه د حیثیت مطابق وي د وس نه بار دې نه وي ښځه به امانتداره وي خیانتګره به نه وي دوکهبازه به نه وي او باطنې واله به نه وي
چې یو ځل یې خاوند سره ښېګړه کړې بیا ورته بار بار یاد دې شي که نه فلاني وخت کې مې رسره ښېګړه کړه پلار مې رسره داسې کړو ما رسره داسې کړو د پلار ښېګړه م یادوي او خپله م یادوي او هر وخت یې ګیلو والا دې نه وي و چې سړی راشي او دا ورته په ګیلو سر شي او دا په زور ځان ناجوړه کولو والا دې هم نه وي زبان درازه دې نه وي او سخت مزاجه دې نه وي او خاوند چې څه غواړي هغه څیزونه پوره کوونکي دې وي او د خاوند چې څه نه دي خوښ په هغې دې کلکېږي نه چې دا زما خوښ دي مخالفت د خاوند دې نه کوي بېکاره کارونو کې وخت دې نه ضایع کوي د دروغو خبرې دې نه کوي شغلي دې نه کوي او د خپل ځان اوچتولو لپاره د خپلې غلبې لپاره دی جنګ جګړه ورسره نه کوي تکبر والا دې نه وي د خدای په تقسیم دې رضا وي او میک اپ دې کوي خو د حده زیات میک اپ دې نه کوي په ډول ډول دې ټوله ورځ نه تېروي لکه بعضې هلکان چې شیشې ته ودرېږي ټوله ورځ شیشې ته ولاړي او بس ګمان اړی راړی او بعض خو بس جیب کې شیشه ایښي چې لږ وزګارېږي نو مخې ته یې شیشه نیولي او ګمنځ ورسره وي د دنیا کارونه پاتې بس اینه و ګمنځ ده نو ښه ده هر وخت اینه و ګمنځ او سینګارمۍ ورسره ناسته نه وي او هر وخت په لوبو ټوقو کې دې مشغوله نه وي او د خاوند حق دې پوره کوي هسې نه چې د خدای حق نیغ ورته کوي چې د خدای را باندې دا حق دی او دا حق دی نو د خدای د حق په بانه د خاوند حق دې نه ضایع کوي بغیر اجازته دې نفلي روژه ښځه نه نیسي د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روژه دې نیسي نه د خاوند د مزاج مطابق د هغه د خواهشاتو احترام دې کوي او خاوند دې ته نه مجبوروي چې انتهایی قدم واخلي کله کله ښځه دې حد ته ورسېږي چې خاوند بیا د طلاق او هغه جاجر په تش کړي بیا دواړه جاري نو په انتهایی قدم باندې مجبوروي دې نه او ښځه دې صابره وي صبر والا دې وي دا د یوې ښې ښځې صفتونه دي چې دا صفتونه پکې وي د دې ښځې د لاسه دا کور جنت دی او خاوند دې په دې باندې صبر کوي او په دې دې شکر ادا کوي چې د دې ښځې د طرف نه څه کمې راغې نو خاوند دې پرې صبر کوي او دا کم احسانات او ښکلي صفتونه چې په یوه ښځه کې دي خاوند دې د دې لاک شکریه ادا کړي یا الله شکر دا چې بیبي دې را کړې ده ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا بعض دا نشانات دا قدرت دا اللہ نه دا خبر دا ان خلق لكم من انفسكم چې الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره ستاسو د نفسونو نه ازواجا بیبیانې لتسکنوا الیها چې تاسو د خپلو بیبیانو سره آرام او سکون حاصل کړئ وجعل بینکم مودة ورحمة اللہ پاک پیدا کړی دی په مابین ستاسو کې مودة محبت د ښځې او د خاوند ترمنځ الله پاک محبت پیدا کړی دی د مور پلار محبت د بچو سره وي فطرتاً الله محبت پیدا کړی دی د مور پلار په زړه کې نو بیا د مور پلار د خپل ځان نه زیات مینه بچو سره کوي د بچو حفاظت د ځان نه زیات کوي
دقه شانتي د بچو په زړه کې الله د مور پلار محبت ایښی بچی مور پلار سره محبت کوي او مور پلار بچو سره بیا دقه محبت دا د مور پلار د بچو سره د بچو د مور پلار سره دقه محبت الله د ښځې او د خاوند په زړه کې واچو وجعل بینکم مودة ورحمة صرف د نکاح برکت دی چې دا پلانې دی په نکاح شرعي محمدي قبوله کړه او هغوی وی چې دا جینۍ من تاله په نکاح شرعي محمدي درکړله دې لفظ کې الله دومره محبت واچو چې یو د دنیا د یو سره او بل د دنیا د بل سر او یو بل سره محبت کوي یو بل یې مخکې نه لیدل دی پېژندل چې نکاح وشوه اوس په مابین کې محبت راغی جعل بینکم مودة محبت پکې راغی مودت رحمت ته وایي ود او مودت د دې لفظي معنا غسل او د هغې فایده محبت دی دا سړی دا ښځه غواړي دا ښځه دا سړی غواړي شاهد دی پکې په دې مودت کې شاهد دی غسل دی دواړه یو بل غواړي نو د ښځې او د خاوند په منځ کې مودت او دویم ورسره رحمت دی اوس مودت او رحمت اشاره په دې کې دې سره چې کله دوی دواړه دا میاں بیوي دواړه جوړه د ځوانۍ په زمانه کې وي په شباب کې وي نو دغه وخت کې د دوی په منځ کې مودتا دوستي ده محبت دی پکې دواړه یو بل غواړي یو بل سره خواهشات دي یو بل سره تعلقات دي او چې کله اخیری عمر ته ورسېدل بیا هغه خواهشات ختم شو بوډا بوډۍ د دوی هغه د جوانۍ او د شباب چې کوم تعلق و هغه تعلق ختم اوس دې ځای کې مودت شاته شو او رحمت را مخکې شو یو بل ته حاجت نشته خو رحمت لفظ را مخکې شو مودة ورحمه نو اوس که بوډۍ له چې څوک یوسي نوسان وسي ولا چې یوسي نو دا کمزورې ده نظر هم کم دی بابا له هم چې وړې ده هله بابا له چې یوسئ ما پرېږدی بابا له یوسئ چې بابا له څوک ورشي هغه له څه خوراک هغه بوډۍ نه تپوس هم کړی که نه ورشئ بوډۍ له شی ورکړئ بوډۍ له څه ډوډۍ ورکړئ ما پرېږده دا بوډۍ له یوسئ نیا له ورشئ نیا له هم ورکړئ دا اوس هغه رحمت دی د بوډا او د بوډۍ په زړه کې رحمت دی یو بل ته حاجت نشته دی دا دومره انتظام دا چا کړی دی دا الله کړی دی وجعل بینکم مودة ورحمه الله پاک مقرر کړی دی په مابین ستاسو کې مودة دوستی او محبت ورحمة او مهرباني ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشک پدې کې لآیات نخې د قدرت د الله دی لقوم یتفکرون هغه قوم دپاره چې فکر کوي سوچ فکر کوي د هغوی دپاره پکې محبت دی په د هغوی دپاره پکې علامې د قدرت دي لآیات نخې د قدرت د الله دي نو دا په مختلف الفاظو الله پاک د دې میاں بیوي تعلق خولی دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم اے خلق اویریږئ د هغې رب نه ستاسو هغه رب خلقکم من نفس واحده چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی یو بابا آدم نه وخلق منها زوجها د دغې نفس نه د هغه جوړم پیدا کړې ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
بیا د دې دواړو نه پیدا کړي دي او خوار کړي دي په ځمکه کې رجالا کثیرا ونساء سړیم ډېر او ښځې ډېرې هم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة الروم یویشتما سپارہ 22 نمبر آیات. درکو پا اول کے اللہ پاک خپل قدرت بیانی کہ انسانان تاسو یعنی ستاسو بابا میں خاورې پیدا کړ او بیا د هغه نه تاسو په دنیا کې خواره کړلې. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بل د قدرت علامه دا ده چې د دې انسان د جنس نه د ده جوړه الله پیدا کړله او د دې جوړې سره به دې سکون او اطمینان حاصلوي او د دې ترمنځ الله یو قسم مینه او محبت پیدا کړ. اوس بله علامه د قدرت د الله دا ده چې دا اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي. ځمکې چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. او یو قسم انسان دی، یو قسم انسان بچی پیدا کیږي او د هغې بچو په خپل منځ کې بیا په آواز کې فرق دی. د یو بچی آواز یو شانتی دی، د بل بچی آواز بل شانتی دی. د خبرو طرز د یو بچی یو شانتی دی، د بل بچی بل شانتی. د یو مور پلاره پیدا دي، د یو بچی طرز بیان یو شانتی دی، د بل طرز بیان بل شانتی دی. د یو آواز یو شانتی دی، د بل آواز بل شانتی دی. د یو خبره کې اثر شته، د بل خبره کې اثر نشته. د مختلفو علاقو انسانان ټول انسانان دي، په ژبو کې فرق راغلی دی. یو یوه ژبه وایي، بل بله ژبه وایي. رنګونو ته چې وګورې، د یو انسان رنګ د بل انسان د رنګ نه جدا دی. نو دا فرق درله چا پیدا کړی دی؟ دا الله. رنګونه مختلف دي.
د یو انسان رنګ د بل انسان نه په فرق دی او دا شپږ اوه انچه مخ د انسان د هر انسان دا مخ تقریبا شپږ اوه انچه دی په دې شپږ اوه انچه مخ کې دا کرورونه نقشې دا چا پیدا کړي دي یو مخ د بل مخ په شانتې نه دی دا د الله قدرت دی چې یو مخ د بل مخ په شانتې نه دی خامخا څه فرق به پکې وي اگر چې دوه برغوني بچي وي خلک وایي یو شانتې دي خو چې په غور وګورې هغې کې فرق وي نشانات پکې داسې پیدا کېږي چې پېژندي شي چې دا یو دی او دا بل دی دا نشان ده چې شته او دا دی بل کې نشته نو په دې شپږ اوه انچه مخکې دا مختلفې نقشې دا چا پیدا کړې دا الله شونډې ژبه حلق مرۍ د ټولو یو شانتي دي اوازونه ترنه مختلف راځي او بیا په لرېوالي باندې د ځای په لرېوالي باندې خبرو کې هم فرق راشي نو مختلفې ژبې ترنه جوړې شي د چا ژبه عربي ده د چا فارسي ده د چا هندي ده د چا ترکي ده د چا انګریزي ده د چا پښتو ده د چا انکو ده نو دا لب و لهجه آواز ژبه دا اختلاف دا د الله د قدرت علامه د ځوان آواز یو شانتې دی چې بوډا شو بیا آواز بل شانتې شو د نارینه آواز یو شانتې دی د زنانه آواز بل شانتې دی او په دې ګوتو کې الله پاک فرق پیدا کړی دی د هر انسان په دې ګوته باندې په دې سرمن کې نری نری کرښې دي دا کرښې د هر انسان د بل نه جدا دي وایي ګوته ولګوه بې دستخطه بې تعلیمه بنده ګوته ولګوي دا وایي د هر چا ګوته یو شانتې ده نو د دې ګوتې دا نقش وګوره نو دا د هر انسان د یو بل نه جدا دی د ګوتو بندونه پیوندونه دا جدا دي د په دې کې بې شماره حکمتونه د الله دي چې هغه د انسان د پوهې نه بهر دي ان فی ذلک لآیات للعالمین په دې کې سمجھدارو خلکو لپاره آیات د الله د قدرت نشانات دي څه نشانات داسې چې هر څوک به پرې پوهېږي او څه نشانات داسې دي چې عالمان پرې پوهېږي لآیات للعالمین ومن آیاته خلق السماوات والارض بعضې د نشاناتو د الله نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو او د ځمکې دي جوړول د اسمانونو او د ځمکې دي واختلاف السنتکم بعض نشانات د قدرت دي دا غدا دی چې اختلاف السنتکم و الوانکم مختلف دي ژبې ستاسو او رنګونه ستاسو اختلاف د ژبو ستاسو دی څوک یوه ژبه وایي نو څوک بله ژبه و الوانکم او اختلاف د رنګونو ستاسو دی د یو مور پلاره یو تور دی او بل سپین دی رنګونه مختلف دي مور پلار یو دي او د بچو رنګونه مختلف ان فی ذالک بېشک په دې کې لآیات للعالمین په دې کې نښې د قدرت د الله دي د پوهانو دپاره
للعالمین پوی والا لپاره. ومن آیاته منامکم باللیل والنهار، بعد د قدرت د نشاناتو د الله نه منامکم باللیل، او د کېدل ستاسو خوب کول ستاسو دي باللیل د شپې والنهار او پرورځ کې وابتغاؤکم من فضله او طلب کول ستاسو دي تلاش کول ستاسو دي د روزې. دا د الله قدرت دی. شپې پیدا کړې ده، ورځې پیدا کړې ده. او د ورځې کاروبار له مقرر کړې ده. او د کېدل د شپې یا د ورځې یا د رزق په طلب کې وتل، دا ټول د الله قدرتونه دي. که چېرې شپه نه وي او یو شانتې ورځ شي، نو د بنده زندګي به ډېره ګرانه شي، ځکه دله خوب به ورځي او ورځ له شپه راځي نه. نو ډېر خلک په دې رڼا کې کارونه کوي. نو هر کاریګر چې خپل کار کوي او یو کس د هغوی په مخ کې وده کېږي، هغه له خوب نه ورځي. خامخا غوږ ته اواز راځي، نو که دی اوده شو نو هم هغه خوب یې ژور خوب نه دی او د ده پې ستوماني اوځي نه. نو الله شپه داسې راوستله چې ټولو خلکو باندې بلکې تمام حیواناتو باندې هم د آرام وخت راغی او ټول په آرام پرېوتل. نو شپه د آرام دپاره شوه او د معاش دپاره د روزې ګټلو دپاره د رڼا ضرورت دی. روز الله داسې پیدا کړله چې په دې کې به رڼا وي او ته پکې خپل کاروبار وکړه. د دنیا چې څومره کار کول غواړې د ورځې په رڼا یې وکړه. کله د ورځې ضرورت پیښ شي او موقع وي د خوب موقع د ورځې الله ورکړې ده، لکه ماسپښین نه مخکې چې د سهار نه کار دې وکړ، نو ماسپښین نه مخکې لږ ستړی او ماسپښین نه مخکې پرېوځه آرام وکړه او د ماسپښین جمع له پاسه، هسې نه چې ماسپښین جمع درنه لاړه شي. اوس دا خوب د هغه چا لپاره ډېر مناسب دی چې هغه د شپې پاسي تهجد دپاره نو د قیلوله به وکړي، د شپې پاڅېدل به ورته اسان شي. نو دا د شپې بنده له خوب ورتلل او د ورځې روزګار له وتل، دا د الله پیرزونه ده، د الله د طرف نه ملاویږي. په دې کې د انسان خپل کمال نشته. لکه شپه راوستل دا د انسان د وس خبره نه ده، ورځ راوستل د انسان د وس خبره نه ده، الله یې راولي. نو دا خوب راوستل دا د الله احسان دی، او که دا احسان الله واپس کړو نو د شپې به ویښې د ورځې به ویښې، جارې به چې خوب نه راځي. ډاکټران به دارو درکوي او خوب به نه درځي، د شپې به ویښې او د ورځې به ویښې. دغه ځای کې د اوده کېدو د دې نعمت قدر به درشي چې زه جوړ ومه نو زه خو به ښه په قلار څملاستمه او ټوله ستوماني به مې ووتله. اوس د شپې او د ورځې یو شانتې ویښ یم او خوب نه راځي. نو دا خوبه دا هم د خدای انعام دی. د ګولو په خوب باندې اطمینان او سکون او راحت نه ملایي، کم آرام سهولت قدرتی خوب باندې راځي، د ګولو د دارو په خوب باندې نه ملایي. نو دې کې د الله راز او حکمتونه دي.
هو من آیاته منامکم باللیل، بعض د قدرت د نشاناتو د الله نه منامکم باللیل ودکیدل ستاسو دي باللیل والنهار د شپې او د ورځې وابتغاؤکم من فضله او طلب کول د روزې ستاسو دي وابتغاؤکم او ستاسو طلب کول من فضله د الله فضل یعنی روزي طلب کول. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک پدی کی نخی دا قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یسمعون چی غوگ اگلی جسو غوری غوگ ورتکی اگلی یادی کی دا غل پارا پکی لآیات. دا شپې چې بنده اوده شو دې خو لیدل نشي کولی، که دې د ورځې اوده شو نو لیدل خو نشي کولی، خو بیا د خپل اوده کېدو کیفیت او حالت د بل نه خو اورېدی شي چې دې څنګه اوده نو ځکه یسمعون یې وی لآیات لقوم یسمعون. خوب کې د سترګې پټې وینې نه نو د بل نه اورې چې د خوب کیفیت دې څنګه. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا، اسمان کې وریځې راشي او په هغې کې ګړز ګلوز شروع شي، توره وریځ وي سپینه وریځ وي چمک پکې راشي ګړز ګلوز پکې آوازونه راشي. بنده په تمه او په امید وي توقع یې وي چې دې نه به ښکلی باران وشي. بیا د باران دپاره دا امید چې دا به زموږ د حال مناسب وي، موسم به پې ښه شي، فصلونه به هم پې ښه شي، بیماریانې به هم پې ښه شي. دا د چا خیال کې راځي چې دې نه به یو لوی طوفان راشي او دا ټول کلي به پې تباه شي. کله داسې وشي چې یو لوی طوفان جوړ شي ډېر نقصان ورسېږي، کله د پیدې دپاره وي. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا، بعد د الله د قدرت د نشاناتونه دا خبره ده یریکم البرق چې الله تاسو ته ښیي چمک په اسمان کې، برق برېښنا چمک، خوفا وطمعا د یرې دپاره او د تمې دپاره، کله د دې نه یره ملاویږي او کله چې تمه ملاویږي. تمه چې دا ملاویږي چې د حالاتو مناسب باران به وشي، او خوف چې دا چې تندر به ترې راپروزي نقصان به ترې وشي. وینزل من السماء ماء، او الله نازلی من السماء د برنا ماء اوبه، د برنا اوبه الله نازلی. لکه د اسمان نه یو که د اوریځې نه وي دواړه بره دي، اوریځ هم بره ده، اوریځ بره ده، اسمان هم بره دی، او د دې نه باران راشي. نو سما بره طرف ته وایي، د بره طرف نه اوبه راوریږي. وینزل من السماء ماء، الله نازلی من السماء دبرنا ماء اوبه فیحیی به الارض بعد موتها، پس جم دے کئی پدے اوبو باندے الارض ازمکا بعد موتها رسکو دا مرگ دا دے ازمکینا جدا ازمکا مڑا یعنی اوچدا بے آبو گیا دا باران اوشو او شنکے پہ زرغون شدا جم دے شلا. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک پدے کے مخد قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یعقلون چی دا عقل نکار اخلی. دیکھ سوچو کا ازمکا مرلا ایس نام نشان
د شین بوټي پې نشته ناګانه شنه بوټي ترې راووتل نو دا ځمکه بلکل اواره ده هیڅ نام و نشان پې د چا نشته ناګانه د دې نه دا انسانان به راوځي د قیامت پر ورځ باندې او الله ته به پیش کېږي چې څنګه بوټي ترې راووتل نو دقه شانتې دا مړه انسانان به د دې ځمکې نه راوځي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بشک پدې کې نښې د قدرت د الله دی لقوم هغې قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي سوچ کوي ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره مخکې آیات کې د ځمکې او د اسمان پیدایش الله یاد کړ ومن آیاته خلق السماوات والارض اسمانونه چا پیدا کړل ځمکې چا پیدا کړې الله پیدا اوس دې ځمکې او دې اسمان نه بقا به څوک ورکوي پیدا کړي خو دي خو د پیدا کېدو نه وروستو دا اسمان تر قیامته باقي پاتې کېدل دا ځمکه تر قیامته باقي پاتې کېدل او نه ختمېدل دا د چا کار دی دا د الله قدرت دی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بعضې د قدرت د نشاناتو نه دا خبره ده ان تقوم السماء چې اسمان ولاړ دی والارض او ځمکه ولاړ ده بامره په حکم د الله باقی دی اسمان او ځمکه باقی دی ولاړ دی رکیږي نه نه د اسمان مجال شته نه د ځمکې مجال شته چې دی کې څه فرق راشي ځمکه بې ځایه کېږي نه اسمان بې ځایه کېږي نه یو نظام الله روان کړی دی هیڅ فرق پکې نه راځي ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ثم اذا دعاكم بیا کله چې الله را اوبلي تاسو دعوة په یو بلنې سره دا اسرافیل علیہ السلام په ذریعه باندې الله پاک اعلان کوي چې دا د حضرت آدم علیہ السلام نه تر قیامته څومره انسانان وفات شوي دي نو ټول دې ځمکې ته تللي دي بل خوا نه دي تللي نو په دې ځمکه کې پراته دي پټ دي چا ته هم پته نه لګي چې د دې ځمکې لاندې څومره ښکلې ښکلې ګلونه خاورې شوي د اسرافیل علیہ السلام به شپېلې ووایي او په هغې کې به اعلان وشي چې د الله پاک پیشې له راشي شپېلې به پوکړي اسرافیل نوې اعلان ته راشئ اے ناممکنو ممکناتو بیا خپل شان ته راشئ نو ناګنه ټول له دې ځمکې نه را بهر شي اذا انتم تخرجون بیا به را بهر کېږي یو آواز فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ناګانه ټول د دې قبرونو نه راوځي او منډه به شي چې د کومه راخه آواز راغلی دی آواز پسې به روان ثم اذا دعاكم دعوة بیا چې کله را اوبلي الله تاسو لره دعوة په بلنې سره من الارض د ځمکې نه اذا انتم تخرجون ناګانه به تاسو د دې ځمکې نه بهر راوځئ وله من في السماوات والارض د دې الله پاک ملکیت دی دې الله لره مملوک او غلامان دي من هغه مخلوق في السماوات چې اسمانونو کې دي والارض او که په ځمکه کې دي كل له قانتون دا ټول د الله پاک تابعدار دي ټول د الله مملوک
طول دا الله رعیت دا چام طاقت نشتره چه دا الله دا حکم نبهر شي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، دا الله غذات تے يبدأ الخلق چه پا اول وار باندے پیدا کول کری، ابتدا کی پیدا کول چا اکرل اللہ، ثم يعيده بیا دوبارہ بے ہم پیدا کئی، کم اللہ چه پا اول وار مخلوق پیدا کر دوبارہ بے ہم پیدا کئی، وهو احون علیہ دوبارہ پیدا کولم اللہ تا آسان. زما استاد ذہن مطابق خبر اللہ اکرا یعنی اللہ تا اول پار پیدا کول اور دویم وال پیدا کول یو شی دی، دواړه ورته ګران نه دي، آسان دي، خو انسان چې په اول وار یو شی جوړوي نو هغې کې څه مشکلات وي، رکاوټونه پکې وي، او کله چې بیا دوباره جوړوي نو هغه مشکلات او رکاوټونه ترې منځه اخوا شي، دویم ځل پیدا کول ورته آسان وي. نو د انسانانو د ذهن مطابق الله وایي چې دا دویم ځل خو احوال آسان دی، یعنی خدای ته مشکل کم دی، مشکل اللہ ته نشتا. وهو الذي او دا اللہ غذات تے یبدأ الخلق ثم يعيده چه اول واری پیدا کول کری ثم يعيده بیا دوبارہ پیدا کول بم کئی، وهو احوان علیہ او دا خبر اللہ تا آسان را. وله المثل الاعلی في السماوات والارض او دا دے اللہ پاک شان اعلی دے، مثل الاعلی شان دیر اعلی دے، دا اللہ پاک شان اعلی. مثل دا سی چیز دا پارا دا لفظ استعمالی گی کہ دا دو سیزن یو بل سرا سمناسبت وی، بالکل یو شان کے دل پتی نشتا کہ بالکل بے عینی ہی دوارا چیزنا دے یو شان تین دابا مثل وی دابا مثال وی، بلکہ پیو نسبت کے با یو شانتی وی، سناسا مناسبت بے وی نہ دیتا بیا مثل وی لکھی گی. نہ دا اللہ مثل نشتا، وچه دا اللہ کم شان لے نو دا شان دیر اعلا لے. وله المثل الاعلا او پا اسمان او ازمکہ کے دا دیش اللہ پاک شان دا طولنا اعلا لے، یعنی نا پا اسمان کے دا سلوے سوکشتا او نا پا ازمکہ کے دا سلوے سوکشتا سنگا چلوے اللہ لے. نو دا اللہ لوئی پا اسمان کم منل شویرا پا ازمکہ کم منل شویرا، دا اللہ دا لوئے پشان لوئیم بل چیا سر نشتا، او دا اللہ پشان تلوے سو کہ برابرم سوک نشتا وی، نا برابر سوکشتا دا اللہ او نا دا اللہ نلوے سوکشتا، او مخلوق مطول دا اللہ نخکتا لے، نخکتشتا مخلوق لے، مساوی نشتا او اعلا نشتا. وله المثل الاعلى او دا دے اللہ شان دیر اعلی او اوچت دے او دیر زبردست شان والا دے، قادر مطلق دے، حکمت والا دے. نو اللہ پیدا کول پا خپل قدرت کری دی، دوبارہ پیدا کول با ہم پا خپل قدرت باندے کئی. وله المثل الاعلى في السماوات والارض دا دے اللہ پاک شان دیر اوچت سے اسمانونو کے اوزمکہ کے شان دا ارچان اوچت. وهو العزیز الحکیم دا اللہ پاک زبردست دے او حکمت والا دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.